او میلمنو ورسره ماشومانو بچو طالب علمانو السلام علیکم. وعلیکم السلام. د سلام نه بعد خبرې خو موږ چې راتلو ډېرې وسلې، خو بهرحال یو دوه درې خبرې کول غواړو، ولې مانه مشران ناست دي، مانه پوه خلک ډېر ناست دي. اولنۍ خبره خو دا بچو چې د یو ماشوم بچي یا د یو طالب علم مطلب تعلیم حاصلول دي، او تعلیم حاصلولو سره سره هر یو بچي ته دا پکار ده چې هغه د پلار قدر وکړي، هغه د مور قدر وکړي، هغه د استادانو صاحبانو قدر وکړي، هغه د خپل وخت قدر وکړي، هغه د خپلو جانونو قدر وکړي. ولې چې بچیو دا عمر دا یو داسې عمر ده چې دا د نادانۍ عمر ده، د لنداني عمر ده. دا عمر همیشه نه، دا کله کله په انسان باندې راځي، او دا یو ډېر قیمتي وخت ده، قیمتي زمانه ده. د تاسو غوندې بچیان هغو نه نن افسران جوړ دي، هغه خلک نن دا استادان صاحبان ګورو چې هغه په کرسیو ناست دي، دا د تاسو غوندې بچي وو. دا ټوله دنیا تاسو وینو ګورو په ټي وي باندې، په موبایل باندې، په بل شي باندې، په اخبار باندې. هغه خلک دا د تاسو غوندې په ټاټونو ناست وو، په مځکې باندې به ناست وو. چا به یوه چپلۍ وه، چا به نه وه، چا به یو چپل وو، چا به نه وو. مخکې زمانه خو بچو ډېره د نیستۍ زمانه وه، ډېره پاته زمانه وه. نن سبا یوه ترقۍ والا زمانه ده، یوه عروج والا زمانه ده، یوه د کمپیوټر والا زمانه ده، یوه د انټرنیټ والا فیسبوک والا زمانه ده، چې دا یوه داسې زمانه ده چې هغه اسمان سره خبرې کوي، یوه ساینسي زمانه ده. او دا خبره موږ بار بار هر تقریب چې کوو چې که چیرې د مخکینۍ زمانې یو انسان نن راشي مثال په طور، نو هغه به ووایي چې دا ترقي نه ده، د یو جادو ده، د یو منتر ده. نو حقیقت خبره ده چې چا کوم شیونه نه لیدلي، نو هغه ته ځکه جادو وایي چې هغه دا شیونه کتلي دي، لیدلي یې نه. او ټایم خو زه ډېر نه ویسټ کوم، ضایع کوم، ولې چې تقریب په ختمېدا روان ده، موږ خو شاته رالو. خو بهرحال د هیډ ماسټر صاحب په وینا باندې، په ویلو باندې چې هغه ډېره شکریه او ډېره مننه. خو بچیو دا یوه خبره در سره نوټ کو چې د وخت قدر وکړو، د مور او د پلار د پیسې قدر وکړه. پلار په تاسو باندې چوره خرچه کوي. سهار وګوره تاسو چې راځو، چاته پراټې پخوي، چاته چای پخوي، چاته چشی، چاته بوټ، چاته وردۍ، چاته کپړې، چاته. خو د دې شیو به تاسو قدر کوو. او بله دا خبره چې د تعلیم تاسو موږ ته دا سبق راکوي چې تاسو موږ په لارې روانو، نو موږ به داسې حرکت نه کوو چې هغه خلک تاسو موږ پورې خاندي. ولې چې تاسو موږ به یو مثالي سبق کلي علاقې خلکو ته ورکوو چې واقعي د یو طالب علم دا سکول چې سبق وایي، او استاد صاحب دا ورته وایي چې ته د مشر قدر وکړه، او ته ادب سره زندگی تېروه، په تهذیب سره، بیا به تاسو موږ کامیاب یو. او یقینا خبره چې زه خو وایم چې بس دا خبرې دي، خبرې خو ډېرې دي چې ټوله ورځ لګیا یو، نه ختمېږي. خو بهرحال تقریب په ختمېدو روان ده. اخیره چې دا یو شعر ده د پښتو والا، وایي کشتۍ د ارمانونو مې روانه په دریاب کې، کشتۍ د ارمانونو مې روانه په دریاب کې، او رسی به ساحل ته ما د رب اسرا نیولې ده. نو ډېره مننه. پاکستان زنده باد.